أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأحلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون ربي يسر علينا ولا تعسر علينا سورہ بقرہ آیت کریمہ 189 مخکې تفصیلی بحث د روژې وکړو او احکام د روژې ذکر شول بیا ورپسې دا خبره وکړه چې ولا تاکلوا اموالکم بینکم رشوت ما اخلئ او مه ورکوئ ننني سبق کې تفوس شوی دی په باره د سپوږمۍ کې تفوس چا کړی دی مفسرین دي کې درې اقوال نقل کوي اول دا چې دا تفوس کړی بعضو صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دویم قول دا دی چې دا تفوس یهودیانو کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په طور د اعتراض په نبی صلی الله علیه وسلم باندې دریم قول دا دی چې دا تفوس یهودیانو کړی د صحابه کرامو رضی الله عنهم نه چې هغه معاذ بن جبل او ثعلبه بن غنم رضی الله عنهما نو هغې دواړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ذکر کړو چې د الله حبیب یهودیان مونږ ته راځي او مونږ نه په باره د احله کې تفوس کوي نو څه وجه ده چې سپوږمۍ نری کېږي یا غټېږي او کله برابر شي دا تفسیر کړی دی تفسیر قرطبي فرمایي یسألونک تفوس کوي ستانه ای پیغمبر عن الاحله په باره د سپوږمۍ کې چې کله نری شي کله غټه شي کله تازه شي څه وجه ده قل وایه پیغمبره اعلان وکړئ پیغمبره هي مواقیت للناس دا وختونه معلومولو د پاره د خلکو دا وقت الاعلی د پاره د خلکو دا الله وخت مقرر کړل د سپوږمۍ والحج او په دې سره حج میاش معلومه شي چې ذل حج ده اصل کې احلا دا جمع د حلال لا حلال ورته ځکه وي چې په دې د دې وجه نه ورته وي تر څو چې دا دایره نه جوړه شي او بعض ویلي تر 3 شپو پورې ورته حلال ویلی شي او حلال په اصل کې आवाज اوچتولو ته ویلی شي دا تفصیل موږ مخکې کړی دارنګ مواقیت للناس او وختونه د پاره د خلکو دی کې ابن کثیر رحم الله زبردست تفسیر کړل چې د روزې د ماتولو وخت کې معلوم شي مسلمانانو ته دا شان عدت د زنانو دا شان بعض نیکان خلک قرضونه دي کې دای وخت به ته مقرر شي للناس د فار د خلکو دا وختونه مقرر شي د فار د خلکو والحج او د فار د حج تخصیص او خاصواله د حج د دی وجنه وکړو چې جاهلیت والا په حج کې رستواله کو د میاشتو کله به حج رستو کو کله به مخ کې کړو کله به یوې میاشتې ته واړه او کله بلې میاشته د دې وجنه د حج کولو تخصیص وکړو د حج میاشت مقرر د نازل الحج ده چای کې تبدیل منه دی دویم ربط د مخ کې سردا دی چې مخ کې تفصیلی بحث روزي ذکر کو نعم ارکان د اسلام نو دا دویم رکن ذکر کوي د اسلام چې حج دی په دې ترتیب سره وليس البر ند دانی کې بیان ته تل ویو ته چرات لو کله کورون ته من ظهور حال دی شاګانو نا ولكن البر لكن نیکی ادم ان اتقا چې تقوا حاصل کړه ابن جریر رحم الله لیکي چې اورډل د عربو نو چې حج به وکړو کورون ته په دروازو نه راتلو بلکې دیوال کې به سوریو کو او شانه براتلو کوتا دا رنګ بعض مفسرین دام لیکلي چې کور ته براوړل لبره د بلای د طرف نه دا رد کی پای باندې چې کور د دروازې په دروازو راځي نور درې روایت کې لکه حسن بصری مولا نقل کړي دي دا رنګي
نور مفسرین هم دې کې تفسیر کړی دی چې دی به کله حج وکړو نو دی به کور ته په دروازه نه راتلو دې سره سړی سپېره کېږي بلکې د شا نه به راتلو د کور د شا د طرف نه به دیوال کې سورې وکړو او راتلو لیکن پای باندې الله را د کو دا تفسیر کړل تفسیر ابن جریر 150 صفحه دویم جلد ولکن البر لیکن نیکی دادا من اتقا چا چې ځان بچ کړو د ګنا نه من اتقا چا چې تقوا حاصل کړه واتو البیوت راتل کوي کورون ته من ابوابها په دروازو د دي کور ته په دروازه راځه واتقوا الله او یریګه د الله نه لعلکم نفاذ تفلحون چې تاسو کامیاب شئ یا زلیا یسالونک پیغمبر تفوس کستانه حلقان الاحلا په بار د سپمای کی قل اعلان کې پیغمبر هي مواقیت للناس دا میاشت وختونه مقرر کول للناس د فار د حلق والحج د فار د حج وليس البر ند دانی کی بیانتا تل بیوتا شرات لکه تاسو کورون ته من ظهور هذا شاګانو داینا ولكن البر من اتقى لیکن نیکیان چا د فادا اسوک نیک ته چا ځان بچ کو ګنا نه واتو البیوت رازی کورون ته من ابوابها په دروازو دای ای تفصیل ان شاء الله سورې نور کې مراشي چې استیزان اجازت بغواړي چې کله کور ته ننوځي سلام مما چای او واتقوا الله او یریګه د الله نه لعلکم تفلحون چې پتا سره مو کړی شو کامیاب شئ سبحان الله وبحمده سبحان الله